بسم الله الرحمن الرحیم. یو دا سوال چې کوم دی نو دا اکثر کیږي بار بار کنه، او په دې باندې څه اعتراضات مي. نو ګوره، اوس مونږ او تاسو په خپلو سترګو باندې حالات ولیدل چې زمونږ په ملک کې د تعلیم حوالې سره څه حال شروع دی. ګورئ، د جینکو تعلیم شرعاً خو لکه دومره پکار دی چې مطلب سبا په مستقبل کې د خپلو بچو تربیت دغه کولی شي، هغه کوي شي، یا چې کومې دا دوایانې وغیره ورکوي چې په هغې باندې هغه پوهېږي که نه، نو دومره تعلیم خو لکه د دې دپاره څه دی، جایز دی. خو بل دا دی چې لکه اوس بعد کې چې کوم دی نو لکه د جینکو تعلیم دپاره د هغې دپاره استاده پکاري، ټیچره پکاري، نو بیا ورسره هغه تعلیم چې کوم دی نو د هغه هم پکاري که نه، چې ډېره کم از کم زمونږ په معاشره کې د زنانو دومره تعلیم چې سبا بل ته تعلیم ورکولی شي. نو بیا دغه شانتې یوه ډاکټره هم پکاري چې بنده ورله زنانه بوځي او د شریعت د پردې د لاندې مطلب د هغې کار کېږي که نه، زنانه وي نو داسې لکه ډاکټره جوړوله یا داسې یو تعلیم چې مطلب هغه لکه ټیچره جوړه شي چې سبا زمونږ زنانو ته زنانه ولاړي. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهېږو، ټیک شو. خو کوم چې موږ د خپلو استادانو نه اورو، د خپلو عالمانو نه اورو، او تاسو هم وکتل چې نن سبا د بعضې یونیورسټیانو او د کالجونو نه د تعلیم جنازې چې کوم دی هغه روانې دي. د هغې وجه دا ده چې شریعت سوی د هغې مطابق ګوره عالمان او مفتیان هغه د زنانو د تعلیم خلاف نه دي، څوک هم نشي کېدی خلاف، خو د هغې تل چې په کوم ماحول کې تعلیم ورکړل کېږي د هغه ماحول چې کوم دی نو هغې مخالفت کوي. ګورئ، لکه تاسو زمونږ د دې معاشرې سره تعلق دی، موږ او تاسو وګورئ چې په یونیورسټیانو کې څه حالات روان دی او څه وشو که نه، څه وشو، دا هر څه موږ تاسو وینو، څه حالات روان دی او څه ورکې وشو، د تعلیم په ځای هغې کې نور څه وشو. نو لکه تعلیم پکار دی، خو لکه په دا چې کوم ماحول دی نو په دې ماحول کې چې کوم دی نو زمونږ بچیانې چې کوم دی او زمونږ خویندې چې کوم دی نو د هغې ته د تعلیم په ځای باندې الټا نقصان میلاویږي. هغه چې کوم فایدې دپاره موږ لیږو کوم سوچ کوو، هغه سوچ چې کوم دی نو هغه نشي پوره کېدی. نو د دې مسله دا ده چې ګوره داسې یو ځای چې هغې کې د پردې ماحول وي، د حجاب ماحول وي، او ورسره د هغې د سکول چې کوم دغه پرنسپلي کوم ټیچر د هر یو سیز جانچ پړتال پکار دی. نو موږ او تاسو په خپله باندې ښه پوهېږو چې یاره په کوم سکول کې اچول پکار دي، کوم کې نه دي اچول پکار. ګوره، موږ اکثر داسې کوو چې زموږ بچیانو سره په کور کې کوم ماحول نو موږ وایو چې هر ځای کې به داسې پلار پلاري، رور روري، د دې نه علاوه په معاشره کې چې کوم دی نو اوس اعتبار پاتې نه شو. نو د هر یو څیز جانچ پړتال اوس وایي ګورئ، وایي په خپله باندې د یونیورسټیو او د کالجونو والا راووتل چې بی مخلوط تعلیم نه دی پکار، هلکانو ته ځان نه دغه پکار دی، برانچونه پکار دي، د جینکو ځان نه پکار دی. اکثرو سکولونو کې شته هم دی داسې چې ځان نه برانچونه، خو ماحول پکې شرعي نه وي، دیني ماحول پکې نه وي. ساري چې شروع کوي په بمباجو باندې شروع وشي او بیا دغه شان چې کوم دی نو د هغې له کوم تربیت ورکې کېږي ټول انګریزي هر څه دي که نه، موږ او تاسو وینو. نو په دې کې دا مسله یاد ساتئ چې داسې هم نه ده چې بلکل ورته د سکول دروازه ونه ښایو. کم از کم دومره تعلیم پکار دی چې چا سبا خپلو بچو له ایکسپایر دوایي نه ورکوي. او مخکې تعلیم دپاره نو هر سړی پوهېږي چې یاره دا زما د بچي د هغې د پردې خیال وساتلی شي، او تعلیم ورته په داسې ماحول کې میلاو شي چې د تعلیم په ځای بیا وروسته زه هم نه یم خفه او زما اولاد هم نه خفه.